علمو پوہ شئی انما غنمتم من شین بیشکا چ غنیمت حاصل کئی تاسو من شین سسیزنا فان للہ خمسہ یقینا خاص دا اللہ دا پارا وی پینځمې صدری وللرسول او دا پارا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولذل قربا او دا پارا دا خپلوانو دا پیغمبر والیتاما دا پارا دا یتیمانانو والمساکین او دا پارا دا مسکینانو وابن السبیل او دا پارا دا مسافرو ان کنتم کچریئی تاسو آمنتم باللہ چیمان مروڑی پا اللہ بانے وما انزلنا او پا آسمانی چی منگرا نازل کری والا عبدنا پخپل بندبانی یوم الفرقانی پا غرز د فیصلی پا من د حق و د باطل کی د بدر یو نم د یوم الفرقان یوم التقل جمعانی پرز داغ مخمخ کی دو ڈلو واللہ علا کل شین قدیر اللہ پاریو شیوان قدرت و طاقت والدے اذ انتم کلچ وی تاسو اے مومنانو بالعدوت الدنیا پا کناری نزدے بان مدینی طیبیتا عدو وی کنارے تا او دنیا مانا نزدے اذ انتم کلچ وی تاسو بالعدوت الدنیا پا غاڑا دکندی چغ نزدے و مدینی طیبیتا وهم او غی یعنی مشرکان بالعدوة القصوى پاغ غاڑ اللری باندیو د مدینینا والرکب اسفل منکم او کافل لاندی تیرشو منکم تاسونا د دریاب پخواخوا کی ولو تواعدتم کجرتاسو دیوبل سر وعده کڑوے لختلفتم فی المیعاد نخامخا تاسو بے اختلاف کڑو پدی نیٹاو پدی وعده کی ولیکن لیقضی اللہ بے وعدی اللہ را جمع کئی ولکن لیقضی اللہ لیکن دیر پارچ فیصلو کی اللہ امرن دا غکار کانا مفولا چی دیغ کڑی شوئے لیہلک من حلکا دیر پارچ حلاک یا سوک چی غا حلاک شوئے دے عم بینا پس دا سرگندے دو دا دلیلنا ان بینا پس دا غا واضح دلیلنا پس دا قیام دا حجتنا لیہلک دیر پارچ حلاک کی من حلکا هاغه چالر چغه هلاک شوه دے عن بینتن یعنی پس دا ظاهر دلیل نا حجت پہ قائم شوه دے و یحیی جوندے کی من حیا هرغه سوک چغه جوندے دے عن بینا پس دا ظاهر دو دا دلیل واضح نا و ان اللہ یقینا اللہ لسمیع علیم خام خوریدن کے پوہ دے یریکہم اللہ فی منامک قلیلا کلچ خودلی واللہ دوی تالر فی منامک پخوفستا کی قلیلا لگ تا پخوف کی کافر لگو قتل ولو راکہم کثیرن کچرتالی دلوی دوی لرائے ولو راکہم کثیرن کچر خودلوی دی تالر دیر یریکہم اللہ کلچ خودلی واللہ تالر دا کافر فی منامک قلیلا تا پخوف کی لگ ولو راکہم کثیرن کچر خودلے وی تعالی ډیر لفشلتم نخامخا تاسو کی سستی او بزدلی وراغلیوا ولا تنازعتم فی الامر او په جګړه شوی بو تاسو فی الامر په کار د جهاد کی ولکن الله سلم الله د دین تاسو صحیح سالم ساتلای انه یقینا الله علیم فوه بذات الصدور پرازونو د سینو ویذریکمهم او کله چې خودلیو دا کافران تاسو ته ازل تقیتم یریکموهم ازل تقیتم فی اعینکم قلیلا کله چې خودلیو دا کافران تاسو له کله چې ملاو شوي تاسو ردی سره فی اعینکم پسترګو تاسو کې قلیلا لغنته ويقللکم فی اعینهم او تاسو کم ښکار کړی وي پسترګو دا وی کې ابتدا کی مسلمانانو لږ ښکار کړو مسلمانانو ورته ډېر ښکار کړ او چې یو بل مخامخ شو یو بل دواړه کم ښکار کړ لیقضی الله امرن دې پاره چې فیصلو کې الله لا کار کان مفولا چې دې هغه کړه شه د الله په علم کې ویل الله ترجع الامور او الله ته واپس کې دې شی ټول کارونه یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا لقیتم فئه کله چې ملاو شي تاسو دا غټلې د کافرو سره فثبتون مضبوط شي واذکروا الله کثیرا یادوي الله لره ډېر ډېر لعلکم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ واطیعوا الله ورسوله
تابعداری کوي د الله او د پیغمبر د الله ولا تنازعوا یو بل سره جګړه مکوي فتفشلوا ورنسوسی بدر کی راشی وتذهب ريحكم او لاړ بشي قوت او طاقت تاسو واصبروا صبر کوي ان الله مع الصابرين یقینا الله مرګره د صبر نا کوي ولا تکونوا مکی گئی کلذین پشان دا کسانو خرجوا من دیارهم چغیوت یو دخل کورن ابتورن وفخر او تکبر سرا ورئا الناس او د پاره خوتنی د خلقو ويسدون عن سبيل الله او د پاره د بندولو د خلقو د لار د الله نا والله بما يعملون محيط الله پاک سبحانه چې عمل کوي هغه محیط هات کوونکې عالم نه په هره واذ زين لهم الشيطان اعمالهم او کله چې خاصه کړی دوی ته شیطان عملونه دوی وقال ویلو شیطان لا غالب لكم اليوم نشتر سوک غالب کی دن کے پتا سبان ننرز من الناس دخلقنا وانی جار لکم او بیشک ازیم گاون لستاسو فلما تراعت الفیتانی هر کلچی یو بل پولی دلو دوارو دلو تراعت الفیتان یو تر بل لی دلو دوارو نکسوا راقبیهی نو دا شیطان واپس شو پخلو پندباننی وقال ویلو انی بریم منکم اے مشرکانو ز بیزار امتاسونا انی اراز وینم ماغ لا ترون چتاسوین وینی انی اخاف اللہ زد اللہ نیریگم واللہ شدید العقاب او اللہ دیر سخذاب والدے اذ یقول المنافقون اللہ وی کلچ ویلو اذ یقول المنافقون کلچ ویلو منافقانو والذین اوہا کسانو فی قلوبهم مرض چدا غی پزنو کی مرضو غر هؤلاء دینهم وی دوکا کے چولی دی مومنان لر دین ندی ومن یتوکل اللہ ہر غچا چ بروسا و توکل کو پا اللہ وانی فإن اللہ عزیز حکیم یقینا اللہ غالب و حکمت والا ولو تراک چرو گورت اذ یتوفى الذین کفروا کل چ وفات کول ها کسان لر چ کافران والملائکۃ فرشتو د بدر په میدان کې یا وفات کئے تر قیامت پورې یضربون وجوههم نو وحیدا ملائکی وجوههم مخنا د کافرو وادبارهم شاگانی دی پر مخمخ وای پر شاشای وای اور توای ذوقوا وذوقوا سکه عذاب الحریق عذاب سوزون کې الله مونږ ته پناهی راکړي اور توای ذالک داوال او ټکول او د عذاب بما په سبب د هغه اعمالو قدمت ایدیکم چړوان دی لګلی دی لاسونو تاسو وان الله یقینا الله لیس بظلام ند خاوند ظلم للعبید پبندگان خپل باندې کذا بیال فرعون حال دی موجود کافرو پشان د آل قوم د فرعون نے والذین اعدا کافروا من قبلهم چې مخکې دوینو کفروا بیاات الله انکار کړو د الله د آیاتونو فاخذهم الله بذنوبهم نیولیو ابولر الله په سبب د جرمونو داغوی ان الله قوی بیشک الله د طاقت والا شدید العقاب او سخت عذاب والا ذالک دا عذاب دا انتقام بان الله پدې سبب چې بیشک الله لم یکن مغیرا ند بدلون کے نعمت لرا انعمها چکړی دا نعمت لا قوم په قوم باندې حتا یغیروا تردی چې بدل کړي ما بانفسهم اغه نعمت چې په نفسونو دوی د ناکار اعمالو د وجنا د نعمت نا قدر او ناشکریو وان الله سمیع علیم او یقینا الله یریدن کې او پوها کذا بیال فرعون تکرار د تاکید د پاره کذا بیال فرعون حال دوی یعنی دابهم کذا بیال فرعون حال دوی موجوده کافرو پشان د حال قوم د فرعون نے والذین اودها کسانو من قبلهم چې مخکې دوینو کذبوا بیاات ربهم د دروغو نسبتونه کړو آیاتونو د خپل رب ته فاهلکناهم هلاکلو من دوی بذنوبهم په سبب د جرمونو د گناهونو د دوی واغرقنا آل فرعون او غرقلو من قوم فرعون وكل نو لا ټول کانوا ظالمین ودی ظالمان
ان شر الدواب یقینا بدتر د زنده سرنا عند الله پنځ د الله یعنی په حکم د الله او په فیصله د الله کې الذين هاكسان كفروا چې کافر دي فهم لا يؤمنون د ایمان راړي الذين هاكسان عاهدت منهم چې تا ور سره وعده کړل منهم د کافرون ثم ينقضون عهدهم او بیا دای ماتای وعده خپل فی کل مرتين په هر یو ځل کې هر وعده ماتای وهم لا يتقون او دای یریږي نادان جام د دوکینا یریږي د وعده خلافینا فإما تسقفنهم کچری ودی مند دویلر فی الحرب پجنگ کی فشرد بهم من خلفهم نو اویر و پدویبان آغا کافر چه رستو بدوینی دا سے سزا ورکا چه غرستونی دواد خلافین اویری لعلهم یذکرون دیر پارا چه نصیحت قبول کی وإما تخافناو کچری تیریدی من قوم دی او قوم نخیانتا خیانتنا چه مار سر وعده کرده خو وعده لکا ماتی فم بذلیہم نو ارتاو کدویلا غواد دوی ولو استاو زمون تمانس کے عهدو وتاسو وعده ماتا کا نو زمون اندر سره ماتا دا فم بذلیہم نو ارتاو کدویلا غواد دوی علا سوا دا حالو پدا سے حال کی چشیتا او دوی باغ ماتولو د وعده د علم کے برابر علا سوا چشیتا سو په علم کے برابر اغیتم پتہ لگی او تاسو لم لگی چې غدر او دوکرا نشي ان الله بیشک الله لا يحب الخائنین محبت نساتی خیانت گرو سرا ولا يحسبن الذين خامخ گمان من کیا کسان چې کافر دي سبقو چې دای بغنی د الله نخلاص شي سبقو دای بغنی د الله نخلاص شي انهم یقینا لا يعجزون دی الله جز کول نشي واعدوا لهم تیارے کوي د کافرو لپاره مسلمانانو مستطاعتم هغه چې تاسو وسو طاقت من قوت د وشتو د غشنا یعنی نه خوشتو کې تاسو مشق کوي ومر رباط الخيل او د تیارولو دا سننا ترهبون به چې روي د تاسو په دیوانه ادو والله دشمنان الله وعدوکم دشمنان تاسو واخرین او نور دشمنان دی من دونهم علاوه د موجوده دشمناننا لا تعلمونهم چې تاسو نه پیژنئ یغوی الله یعلمهم الله پیژنئ یغوی ځکه قیامت پر جهاد روان وما تنفقوا من شيء اغه چول غوي تاسو د سشینه فی سبیل الله الله لارکه یوفی الیکم نو پورا بدر کړی شي تاسو لږه بدلی وانتم لا تظلمون او تاسو سره ظلم نه کړی شي وان جنحوا للسلم کچری دای اعلان کوي روغتا صلحتا فجنح لها نو اے محبوب تم ورته اعلان وکا وتوکل علی الله بر وسوک په الله باندې انه هو السمیع العلیم یقینا د الله دې انه یقینا شاندار هو السمیع العلیم دا الله دې اوریدونکو او پوها و یریدو کچری اراده لري ان یخدعوا کدا چتا سره دوکو کی فان حسبک الله بیشک کافی تعالی پر الله والذی الله ذات ایدک بنصره چې مضبوط کړي ته خپل امداد باندې او بالمؤمنین او په مؤمنانو باندې نه په مهاجرینو په انصارو والف بین قلوبهم محبت رسول الله پمند زرونو د مؤمنانو کې لو انفقت کچرتا لګولې ما ها مال او دولت فل ارض جسمک کې جميعا ټول ما الفت بین قلوبهم نتاب محبت نو روسته پزو پمند زنود دوی کې ولکن الله الف بینهم لیکن الله محبت روسته پمند دوی کې انه عزیز حکیم بیشک الله غالب او حکمت والا یا ایها النبی اے نبی علیہ السلام حسبک اللہ کافی دے تاغ پر اللہ ومن اتبعک او کافی دے اللہ حاغا چاہتا چی تابی دیستا من المومنین دا مومنانونا دس مانا بکوئی یا ایها النبی اے نبی علیہ السلام حسبک اللہ کافی دے تاغ پر اللہ ومن اتبعک او کافی دے اللہ حاغا چاہتا چی تابی دیستا دا مومنانونا یا ایها النبی اے نبی علیہ السلام حرد المؤمنین
تیزی ورکا مومنانو تعالی القتال پا جہاد فی سبیل اللہ وانی ایکم منکم عشرونا کچریوی پتاسو کے عشرون شلکسان صابرون صبرناک یغلبو میتین ندیب غالب رازی پدو صوباننی ویکم منکم کچریوی پتاسو کی میتون سلکسان یغلبو نغالب برازی الفن فزرباننی من اللذین دا کسانو نکفرو چی کافر دی بیاننوم پدی سبب چدا کافر قوم یو قوم نے لا یفقهون چی دی پوہیگی نپدینو پا حق بانی الان اس خفف اللہ عنکم اسانتیار اوسید اللہ پتا سبانی وعلم اللہ تپتو ان فیکم ضعفا چی پتاسو کی کمزوری دا فیکم منکم کچروی پتاسو کی میتن سلکسان صابرتن صبرناک یغلبو میتین نو غالب برازی پدو صوبانی مخیو پلس جنگو اسیو پدوشو ویکم منکم الفن کچروی پتاسو کی زرکسان یغلبو الفینی نو دیب غالب رازی الفینی پدو ضربانی بیزن اللہ دا اللہ پا حکم دا اللہ پا مدد واللہ مع الصابرین اللہ مرگرے دا صبرناکو دے ما کان لنبی ندی درست دا پارا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان یکون لہو اسرا دا چی شیری دا پارا قیدیان حتی یسخن فی الارض تردیش دے دیر قتل کی دا کافر پزمکا کی دیری وینی توی کی تریدون اراد لرئی تاسو عرض الدنیا دا سامان دا دنیا واللہ یرید الاخرہ اللہ اراد لرئی آخرت واللہ عزیز حکیم اللہ دے غالب و حکمت والا لولا کتاب من اللہ کچرنے غلق دا اللہ دا طرفنا سبق چروان نتیر شوئے چلا اہل بدر تا سزا نور کئی یاد بیان نمخ کی اللہ یو قوم پہ عمل رانی سینا لمسکم مخام خارسی دلبو تاسو تفیما پاغ فدیہ کی اخستم چی تاسو اغست داد دی کے دیانو دا جنگ بدرنا عذاب نزویم عذاب لوی فکلو خری مما راسن غنمتم چی غنیمت حاصل کرے تاسو حلالا طیبا لال پاک واتقوا اللہ اللہ نو یری گئی ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ دے بخن کیوں مہربان یا ایوہ النبی اے نبی علیہ السلام قل اوایا لمن ہاغ چاہت فی ایدیکم چپلا سنستاسو کی من الاسراد دی قیدیانو دا بدرنا یعلم اللہ فی قلوبکم خیرن یعلم اللہ کچر معلوم ای اللہ تستاسو پدی ظنو کی خیرن سی ایمان و تصدیق تاسو خواہی چی منگا مومنانو دی ایمان ارادم ہوا نو کدا اللہ پا علم کستاسو دی ظنو کی خیر وی سی ایمان و تصدیق وی یوتکم درب کی تاسو تا خیرن غورا مما دا غمان لو خز منکم چواغستے شو تاسو نا پتور دا فیدی ویغفر لکم گناہونا بدر تماف کی واللہ غفور الرحیم اللہ دے بخن کے مہربان وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ او کدی ارادہ لری تا سرد خیانت کولو فقد خان اللہ نو بیشک دی خیانت کلو اللہ سر من قبل دین مخکی فامکن منہم نو طاقت در کلو تالر پدوی باننے نو تارونی ول بیا با طاقت در کی فامکن منہم یعنی اقدرک علیہم قادر کرو اللہ تپدوی باننے نو بیا با قادر کی واللہ علیم حکیم اللہ دے پوہا و حکمت والا ان الذین بیشکا کسانا منو چی مومنانی وحاجروا حجرت کرے وجاہدوا باموالہم او جہاد کئی پخپلو مالنو نفسنو فی سبیل اللہ اللہ لارکی والذین کسان او ونسورو او چیزے ورکڑے دی مہاجرین لپا مدینہ کے ونسورو او مدد کڑے دی مہاجرین اولائک دغ مہاجرین وانسوار بعضهم اولیاء بعض دوستان بعضی دی والذین کسانا منو چیمان روڑے ولم یحاجروا او ترو سے ہجرت نہ کرے مالکم نشیتا استے مومنانو من ولایتہم دوستی دین من شین سزربر حتی یحاجروا تردی چوی ہجرت کی وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ کچل دا مسلمانان مدد غاڑی تاسو نفی الدینی دا دین پا معاملہ کی فعلیکم النصر نو پتا سبانے دی مدد لازم دے اللہ علا قوم مگر دیودا سے قوم پا مقابلہ کی
بینکم چې پمن تاسو کې او بینهم پمن داوی کې میثاق مضبوط وعده نو بیا به خلاف د وعده نه کوي والله بما تعملون بصير الله پاک چې تاسو عمل کوي لیدونکي دي والذین ها کسان کفروا چې کافر دي بعضهم اولیاء بعض بعض دین دوستان د بعض دي الا تفعلوه کچری نو کو غکار چې تاسو له پرې مخ کې آیات کې راغی حکم شو چې تاسو به امداد کوئ د خپل ورو تکون فتنه نشوا فتنه فل ارض تزما کې او فساد کبیر او فساد لوی تاسو ګر مسلمانانو مدد مسلمانان نه کوي نو تکون فتنه الله وی شیبه فتنه فل ارض تزما کې او فساد کبیر او فساد لوی کله جماعتون رواني په ګرځو بدلی کله د مسلمانانو د زنانو بیزتی کی والذین ها کسان آمنوا چی مان وروړو هاجروا او هجرت کړل وجاهدوا فی سبیل الله او جهاد کوي د الله لپاره کې والذین کسان او چې زه ورکړل دي مهاجرین ته ونصروا او د دې امداد کړل اولئک هم المؤمنون حقا دغه مهاجرین او انصار هم دې مؤمنان پرشتیا باندې تمام مهاجرین او انصار بارک الله اولئک هم المؤمنون حقا اوس که پکې شیعان لټونه مټونه کوي نو الله دای د پاره څه گنجائش نه لري پرې لهم دې مهاجرین او انصار لپاره مغفرتن بخندا الله ورې ګناهونه معاف کوي ورزق کریم او رزق به عزت من یعنی جنت والذین کسان آمنو چې ایمان وروړل من بعدو پس دې مهاجرین او انصارنا وهاجروا هجرت کړي یا من بعدو پس دې فتح د مکینا وهاجروا هجرت کړي وجاهدوا جهاد کوي ما کوم تاسرا فاولائک منکم نو دغه کسانم تاسو ندي واول الارحام خاوندان خپل ولي بعضهم بعض الذين اولا ډېر نزدې دي بعضن بعضتا فی کتاب الله په حکم د الله کې په قانون د الله کې په کتاب د الله کې ان الله بكل شيء علیم یقینا الله پاریو شیوانه په هره براءه من الله ورسوله د بیزاری او د بایکاټ اعلان نه د طرف د الله او پیغمبر د الله نه یا براءتن دا صورت د براءت او د بیزاری وی من الله د طرف د الله او پیغمبر د الله نه الى الذين ها کسانو تعاهدتم من المشرکین چې تاسو سره وعده کړی د مشرکانو نه فسیحو فی الارض دی مشرکانو ته وایي چوغر وی پزمکه کې 14 اشهرن سلور میاشتي پدې سلور میاشتي کې خو یا ایمان راړی یا حجاز مقدس پریزي یا د مسلمانانو مقابله له تیار شي وعلموا فوشي انکم یقینا تاسو غیر معجز الله نه تاسو کمزوری کون کی الله لرا وان الله مخزي الكافرين الله دې رسوا کون کې کافرانو لرا واذان من الله ورسوله اعلان دې طرف د الله او پیغمبر د الله نا الى الناس خلقت يوم الحج الاكبر فرض دا حج لوی حج اکبر دا د لوی اختر رز لوی واذان اعلان من الله طرف د الله نا ورسوله د پیغمبر د الله نا الى الناس خلقت يوم الحج الاكبر فرض دا حج لوی ان الله چې شک الله بریء بیزار من المشرکین مشرکاننا ورسول پیغمبر د الله ام ته بیزار فین تبتم که چلتا سو توبه با سید خپل کفر او شرک نا فهو خیر لکم ناغه بډره غوروي تاسو لپاره وان تولیتم که چلو واولې تاسو توبه نو با سي فعلمون پوشي انکم یقینا تاسو غیر معجز الله تاسو الله عجز کول نشي الله کمزور کول نشي وبشر الذين او خوش خبری ورکا کسانو ته چې کافر دي د عذاب الیم په عذاب درناک باندې الا الذين مگر کافر عاهدتم مگر کسان عاهدتم من المشرکین چې تاسو سره وعده کړی د مسلمانانو د مشرکانو نه ثم لم ينقصوكم شيئا او به نقصان نه کړی تاسو سره شین زربر ولم يظاهروا عليكم احدا او امداد نه کړی تاسو په مقابله کې احدن دیو تن سرا فاتم الیهم عهدهم نو پورا کوي دی لروا د دی الی مدتهم داغه د نیټه د ختمېدو پورې
ان الله يحب المتقين بیشک الله محبت ساتي د پرهیزګارانو سره فاذا سلخ الاشهر الحرم کله چوزی دا میاشت د حرمت فاذا سلخ الاشهر الحرم کله چوزی دا میاشت د حرمت فقتلوا المشرکین قتل المشرکان حيث وجدتموهم کمزه کی چمومیدوی وخذوهم انی سیدوی وحصروهم او بند کیدوی قید لوا چوي وقودوا کین لهم ذل کل مرصد پہر یو زید تیرے دو باندې مرصد وی ممر پہر یو زید تیرے دو پار یو لار د تیرے دو پہر مرچ کی اور لکیل فین تابو کچری توبه استوا قام الصلاة او پابندیو کپمز وآتوا زکات او ورکو زکات فخلوا سبیلهم نکلاو کئی لار د دوی ان الله غفور رحیم یقینا الله بخون کے مہربان وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ كَجَرِيَوْتَنْ دَمُشْرِكَانُنَا اسْتَجَارَكَ پنایو غواړي تانا فاجرهم پنای ورته ورکا حتا اسمع کلام الله تر دې چې واوري کتاب د الله ثم ابلغه بیا ور سوا دلر ما امنا اغه زید امن خپلتا تر سرحد پور ور رسو ذالک دا بانهم پدې سبب قوم لا يعلمون چې یو قوم نه چې پوهیږي کیف یکون للمشرکین عهد سرنگ بشیر پار مشرکان وعدا عند الله وعند رسوله پنیز دا اللہ و پنیز پیغمبر دا اللہ الا الذین مگر آکسان عاہدتم چتا سور سر وعدا کڑو عند المسجد الحرام نزید مسجد حرام فمستقاموا لکم ترسو چی دی برابر ولاوی تاسو لپدی وعدی فاستقیموا لهم نتاسم ورطر ٹنگ درے گئی برابر درے گئی پدی وعدی وعنی ان اللہ يحب المتقین اللہ محبت ساتھی پرزگاران سرا کیفا یعنی کیف یکون لهم عهد سرنگ بشیدوی پاروادا و ان یظهروا علیکم کچردی کامیاب شی پتا سبحانی لا یرقبو میں انتظار نکوی دا کافر فیکم ستا سبارک اللن یومان خدا و دخپل ولی ولا ذمہ و ندوادی او الا تمانا دا قسم علماء ذکر کرے لا يرقبو دی لحاظ نکی فیکم ستا سبارکی الا دا قسم ولا ذمہ او ندوادی یا الا دختل ولی ولا ذمہ او ندوادی یردونکم بفواہم خوشحالی دی تاسو تختل خلوبانی وتعبا قلوبهم انکار کئی زون ددوی ستاسو دا محبتنا واکثرهم فاسقون او ډېر پدې کې نافرمان دي واده ماتي اشتراو دی ورکړو دی آیات الله په بدلی د آیاتونو الله کې ثمنن قلیلا پیسې دنیا چلګرا فسودوا عن سبیله نو دای بنشو د الله دلارنا انهم یقینا بیچری سا اناکار ما كانوا يعملون هغه چې دوی کوم عمل کوي لا يرقبون دی لحاظ نکی فی مومنن پوارد مومن کی الا د قسم الا دخل ولی ولا ذمہ ند سوادی و اولئک هم المعتدون او دا کسان هم دی زیاته کون کی د حد نوروڑی دن کی فین تابو کچری توبه استوا قام الصلاۃ و پابندیو کپمز و اتوا الزکات ورکو زکات فاخوانکم فی الدین نورون دستاسو پدین کی استاسو دینی رون دی ونفصل الآیات واضح طریقے سره بیان و آیاتنا لقوم یعلمون دا قوم نه پاره چي پوهیږي وانکثوا ايمانهم کچلمات کل د قسم نخل من بعد عهدهم پس دوادو دا غوینا وتعنوا فی دینکم او عیب لټای په دین تاسو کې عیب وای په دین تاسو کې فقاتلوا ائمه الكفر نو وجنی دا مشران د کفر دا امامان د کفر انهم یقینا بیچری لا ایمان لهم نشته د قسمونه د دوی لپاره لعلهم دې لپاره ينتهون چې دای دې وعده خلاف یو د عهد نه ماتولون منشي الا تقاتلون قوما خبردار تاسو اولن قتل وی داسې او قوم نکسو ایمانهم چې غي مات کړو خپل قسمونه وهم باخراج الرسول او د اراده او قصد کړو د شړلو د پیغمبر د مکی معظمینا وهم بدوکم او دی کافرو شروع کړي د پتا سبحانه اول مرتين پاول ذل کی اتخشونهم نو آیا تاسو یری گئی د دینه چې jihad ور سره نه کوي
فالله احق والله ډیر حقدار دی ډیر لایق دی ان تخشوه دا چې تاسو د الله نو یریږئ ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان قاتلوهم جهاد کوي د کافر سره يعذبهم الله عذاب ور کوي الله دوی ته بيدیکم استاسو پلاسونو ويخزهم الله رسوا کوي وي وينصركم عليهم امداد کوي استاسو په مقابله راوي کی ويشفي صدور قوم مؤمنين او يخي الله سنين قوم مؤمن ويذهب غيظ قلوبهم بوزي الله غسيد زرون دوی ويتوب الله على من يشاء مهربانی کوي الله پاچا باندې چې خوښید توبه توفیق ورکړي نه د کفر نه توبه وباسي والله علیم حکیم الله دې په او حکمت والا ام حسبتم آیات سو ګمان کوي ان تترکو دا چې پرې بخوده شي او امتحان برانه شي ولما يعلم الله الذين او تروسا سرګن کړي بني الله کسان جاهدوا منکم چې جهاد کوي تاسو نه ولم يتخذوا او نوی نیولی دی من دون الله الاود اللہنا ولا رسوله او الاود پیغمبر دا اللہنا ولا المؤمنین الاود مومنان ولی جا بل چال رپ دوست ایواننی واللہ خبیر بما تعملون اللہ نے خبردار تا چتا سکم عمل کوئی ما کان للمشرکین ندی دوسا ندی مناسب مشرکانو پارا ان یعمروا مساجد اللہ دا چې دی آباد کی جماعتونه د الله شاهدین چې دی گواہی کوونکی دي علی انفسهم فزانون خپلوان بالکفر په کفر اولئک حبطت اعمالهم دا کسان برباد دي عملونه د دوی وفي النار هم خالدون فور کی ویره همیشه انما یعمر مساجد الله بیشکا بادی جماعتونه د الله مناسو کامن بالله چې ایمان وروړي په الله والیوم الاخر او پرزرستنی واقام الصلاة او پابندی کوي پموز وآت الزکات ور کوي زکات ولم یخش الا الله او دای نوریږي سوا د الله نه بل چانا فاسان ډیر زرد اولای کدا کسان یکونو من المهتدین چې شي د لار مندن کنا اجعلتم آیا غرذول تاسو سقایت الحاج او بور کول حاجانو تا وعمارت المسجد الحرام او بادول دا جماعت عزتمن کمن پشان دا عمل لا وچا آمن بالله چغ ایمان لوڑے پا اللہ بانی والیوم الاخر و پرز رستنی وجاہد فی سبیل اللہ او جہاد کئی دا اللہ لا رکی لا یستون عند اللہ ندی برابر دوی پنیز دا اللہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ ہدایت نکئی قوم ظالم تھا الذین آکسان آمنو چی مانو نے روڑی وحاجر و حجرت کڑے وطن پریخ ہے وجاہدو جہاد کئی فی سبیل اللہ دا اللہ لارا کی باموالہم پخپلو مالونو وانفسہم پخپلو نفسونو اعظم درجتن دا خلق دیر لوی دی پا درجے کے ان اللہ پنیز دا اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ او دا کسان هم دی کامیاب دی کامیابی دل کری زیر ورکی خوشخبری ورکی دی طرف دوی برحمت منه فمهربانی سر دخل طرف نو رضوان نو پرزاون گئی سرا وجنات فجنتن سر لهم چد دوی د پار فیها پر جنتن کے یعنی فیها پدغ جنتن کے نعیم مقیم نعمتن بی امیشا خالدین فیها امیشا بی دی پدی کیا بدن امیشا امیشا ان اللہ بشک اللہ عنده اجر عظیم دا اللہ سر دے اجر لوی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا آباءکم منی سی تاسو خپل پلاران و اخوانکم مخفلرنا اولیاء دوستان ان استحب الكفر کچردی محبت ساتلو دو کفر سرال الایمانی فبدلی و مقابلی ایمان کی ومن یتولهم اغچاچ پا دوستیونی والدا سے والدینو دا سرون لرا منکم تاسن فولائک هم الظالمون ندغ کسان هم دوی ظالمان قل ورتوائے ان کان آباؤکم کچریوی پلاران ستاسو و ابناؤکم زامن ستاسو و اخوانکم اورون ستاسو ازواجکم او بیبیان ستاسو و عشیرتکم او کام قبیلہ و تبرداری ستاسو
واموال اغمالون اقترفتموها چې تاسو کسب کوي غیل رغټي وتجارت او تجارت تخشون چې تاسو یریږي کسادها د کوټګری دا غینا ومساکن او هغه کورونه او بنگله او محلات تردونها چې تاسو خو خوي غیلرا دا سيزونه احب الیکم ډیر محبوبی تاسو ته من الله د الله نو رسوله او د پیغمبر د الله نو جهاد فی سبیله او د جهاد کولو نه په لار د الله کې فتربصوا نو بیا خدا الله بیا فتربصوا نه انتظار کوي حتا یاتی الله بامره تر دې چراتلو کې الله په خپل حکم سره په خپل فیصله سره امر نه مراد دې کې عذاب ده فتربصوا انتظار کوي حتا یاتی الله بامره تر دې چراولی الله عذاب خپل یا په تلوار یا لګنیټه دار والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدایت نکي قوم نافرمانتا لقد نصركم الله بیشک امداد کړو تاسو سره الله فی مواطن کثیرتن فزاینو ډیرو کې ويوم حنین او خاص کر آیات کوي غرض د حنین اذ اعجبتکم کلچ تعجب کې چولیو تاسو لرا کثرتکم ډیر والی تاسو فلم تغنی عنکم شیئا نو نیو د فکړه تاسو نه شیئن سزربر وضاقت علیکم الارض تنگ شو پتا سبا نظم ک بیمار حبت سرد فراخ والینا ثم ولیتم مدبرین او بیا ګرځیدلی وای تاسو شاکون کی ثم انزل الله سکینته بیا را لګله والله خپل سکون او آرام علی رسولی په خپل پیغمبر وعلى المؤمنین په مؤمنانو باندې وانزل اور علی گلو جنودن لخر لم تروها چې تاسو غیل رن قتل چې ملائکی وی وعذب الذين كفروا عذاب ورکړوا کسانو ته چې کافرو وذالک جزاء الکافرین او دا د سزا د کافرو ثم يتوب الله بیا مهربانی کړي والله د توبې توفیق ورکړو من بعد ذالک پس د دینا علامن هغه چا باندې شاو چې الله خو خشوي وا والله غفور الرحیم الله دې بخون کې مهربان یا ایها الذین آمنوا ایمان والو انما المشركون نجس بیشک مشرکان پلیتی او دا پلیتی دا غي پاکیده کې دا یعنی ظاهر پلیتی نو نجاست فی العقیده دیتا وای انما المشركون نجس مشرکان پلیتی په اعتبار د عقیده فلا يقرب المسجد الحرام نو دوی نرانځي کی یغه جمعات عزت منتا بعد عامهم هذا پس د کال د دوینه چې دا نهم کالو د هجرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رولې غلو او په نهم کال د هجرت هغه د عرفات د منا او د مزدلفه په میدان کې اعلان وکړ چې الا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن في البيت عريان خبردار دنن کال نفس و مشرک سره حج نه راځي او دنن کال نفس و بیت الله کې بربند طوافونه نه کیږي دا نهم کال مراد دی بلسم کال پیغمبر راغ حجۃ الوداع کا او حرم دا د مشرکانو نه پاکو فلا يقرب المسجد الحرام دای دینرا نزدیکی کی مسجد حرام تباد عامهم پس د کال د دوینه هاذا چې داره و ان خفتم کجرتا سو یریږي عیلتن د فقرنا چیرې خلق ناراضی نو موږ به تجارت د چا سره کو فسوف یغنیکم الله زرده چې مالدار به کتاب الله بے پروا به کتاب الله من فضله د خپل مهربانینا ان شاء کچره خوشی ان الله علیم حکیم بیشک الله دې په او حکمت والا قاتل الذين جهادوا کیدا کسانو سره لا یؤمنون بالله چې ایمان نراړي په الله ولا بالیوم الاخر او پر ورځ ولا يحرمون او دای حرام نغنی ما حرم الله هغه چې حرام کړی دی غیر الله او رسول پیغمبر الله ولا دینون دین الحق او دای عقیده نساتی دا دین حق چې دین اسلام نه من الذين دادا هغه کسانو ندی اوتل کتاب چور کړه شوی دی کتاب یعنی یهود او نصارا حتا یوتل جزیه تر دې چې ورکی دی جزیه ټیکس ان یدن یعنی پخپل لاس وهم صاغرون او دی ذلیلان وقالت اليهود ويهود عزير ابن الله
عزیر علیہ السلام ابن اللہ زوید اللہ دے نیاز ولد اللہ دے وقالت النصارى ویلو نصارى المسیح ابن اللہ چې مسیح علیہ السلام زوید اللہ دے نعوذ باللہ من ذالک یعنی نیاز بین دے نیاز ولد او د زوی پشان دے ذالک قولهم داوی نادا غوی د بفایم پخلو دا غوی یزواهونا دیو شانتی کئی دا خپل خبر قول الذین دوینا دا کسانو سر کفرو چی کافرانو من قبلو د دین مخیم لکه څنګه مشرکانو ویلیو چل ملائکتو بنات الله فرشتي دا الله لونذی نو دی را پاسې د عزیر ابن الله المسیح ابن الله قاتلهم الله دې کې دا قتل په معنا د لعنت ته قاتلهم الله فلعنت دي کی دوی لرا الله ان یفکون کم بلدوی واړو لشل اتخذوا دین ولیو احبارهم عالمان خپل ورهبانهم خپل پیران اربابن خدایان من دون الله سوا رهبانهم خپل پیران اربابن خدایان من دون الله سوا الله نا د خپل عالمانو پیرانو نه خدایان جوړ کړو والمسیح ابن مریم او حضرت مسیح ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام په خدای توبنی ولیو وما امروا دیت حکم نو کړه شو الا ليعبدوا الها واحدا مگر دا چې د عبادت او بندگی کوي دا مددگار یو د معبود یو لا الہ نشته بل مددگار الا هو سوا د الله نا الا هو سوا دا غنه یعنی د الله نا سبحانه پاک دے عما یشرکون دا سن چې دی ور سره کوم شریکان جوړي یریدون د اراده لري ان یطفئوا نور الله دا چې مړ کیغه نور د الله دین د الله بفواهم خپل خلوص او پر خپل باطل او اقوال سره ویا بالله انکار کوي الله الا یتم نوره مگر دا چې پوره کی نوره رڼا خپل دین خپل ولو کرے هل کافرون اگر کبد غنی دی خبر لره کافر والذی الله غزا ترسل رسوله چرا لګله د خپل پیغمبر بالهدى په هدایت و دین الحق او په دین حق باندې لیظهره علی الدین کله دیر پاره چې غالب کیدا په دینونو ټولو ولو کرہ المشرکون اگر کدا خبر په مشرکانو باندې بدلږي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ان کثیرا من الاحبار یقینا ډیر د عالمانو نا والرهبان او ډیر د پیرانو نا لیاکلون اموال الناس خامخا خریدای مالونه د خلقو بالباطل په باطل طریقې سره ويسدون عن سبیل الله او خلق بندید الله د لارې توحید نه قرآن نه والذین هاکسان یکنزون الذهب چې جمع کوي سرزر والفضه او سپینزر ولا ينفقون سبیل الله نی لګید الله لار کې هغه حق نه ادا کوي واجب حق نه ادا کوي فبشرهم نذیر ورک دوی تبع عذاب الیم عذاب دردناک سرا یوم پکمر ازبانی یهم علیها چې ګرم والے براوستشی علیها پدی سروش پینو زربان نی فینار جهنم پور د جهنم کې دینه تختی جوړی شي او د جهنم پور کې وګرمش فتقوا بها جباهم نو داغ بور کولشی پدی باندې تندو دا غویتا وجنوبهم مرخون دا غویتا وظهورهم شاگان دا غویتا اور تبویل شی هاذا ما کنستم دا هغه مال چې تاسو جمع کړو لئن فسکم نخلو زانون لپاره فذوقوا نسکای ما کنتم تکنزون هغه چې تاسو جمع کول ان عدت الشهور بشکشمیر د میاشتو عند الله پنځ الله 12 شهرا دولس میاشتی فی کتاب الله پلوح محفوظ د الله کې یوم خلق السماوات والارض د کوم ورځې چې الله پیدا کړی اسمانونو او زمکا منها بعضی د دې دولسنا اربعه حرم سلور د حرمتي ذوالقعده ذوالحجه محرم او رجب ذالک الدین القیم او دا دین دې مضبوط یا دین دې کې په معنا د قضا او د فیصله ذالک الدین القیم دا فیصله او دا حساب دې درست دې کې څه تغیر او تبدل ناراضي فلا تظلموا فیهن نو ظلم مکوي په دې میاشتو کې انفسکم تخپل هم جنس باندې وګورئ میاشت حرمت په اتفاق باندې اوس منسوخ ده وقاتل المشرکین کافتا وجنی مشرکان ټول
کما یقاتلونکم کافا لک څنګه دی وجنی تاسو لرټول وعلموا فوشی ان الله مع المتقین یقینا الله مرګره د پرهیزګارانو دی انما النسیو بیشک رستقول د میاشتو د خپل مدینه زیادتن فی الکفر دا نورم زیادت په کفر کې یو میاش په خپل ځو مشرکان وای دا ول خپل ځای نه رستق انما النسیو یقینا رستقول دی او میاش د حرمت د خپل ځای نه زیادتن فی الکفر دا نورم زیادت او سیوا والے په کفر کې یضل به الذین گمراه کول شي په دیا کسان چې کافر دي یحلونه عاما دی حلال غنی جنگ پدی کی یو کال و یحرمونه عاما او حرام غنی پدی کی یو کال لیواتو دې د پاره چې دی موافقت را ولی عدت ما حرم الله دشمیر د هغه سره چې الله حرام کړی دي فیحلوا ما حرم الله نو دی حلال کل هغه چې الله حرام کړیو زین لهم سوء اعمالهم ایستکړه شوی د دوی د پاره ناکار او بد عمل دوی بد عملونه ورته ایستکړي دي شیطان والله لا يهدي القوم الكافرين الله هدایت نه کوي قوم کافر تا یا ایها الذين امنوا ایمان والو ما لكم سشوی تاسو لری ذا قیل لكم انفروا کله چویل شي تاسو ته زئی فی سبیل الله اذا الله پلار کې د جهاد د پارا استاقلتم الى الارض تاسو دران شیزم کو تا راپورته کی گئی نا ارضیتم بالحیات الدنیا آیا تاسو خوشاله ای په ژوند دنیا من الاخره په بدل د اخرت کې فما متاع الحیات الدنیا ند فائدہ او سامان د ژوند دنیا فل اخرته په مقابله د اخرت کې الا قلیل مگر لغن تدام الا تنفروا کچر الله نړی د الله پلار کې د جهاد د پارا الا تنفروا کچر لا نړی د الله پلار کې د جهاد د پارا يعذبكم عذابا الیما عذاب بدر کې عذاب درناک ويستبدل قوما غيركم بدل کې براول الله او قوم الا واستاسنا ولا تضروه شيئا تاسو ضرر نشي رسول الله تا رسول الله تضرر والله على كل شيء قدير الله پاره شیبان قدرت والے الا تنصروه کچره تاسو مدد نه کوي د پیغمبر د الله فقد نصره الله بیشک مدد کړو الله د خپل پیغمبر سره اذ اخرجه الذين کله چې رئیسو دی پیغمبر لرا کسانو چې کافرو د خپل وطن نا ثانی اسنین دوی مددونا اذ هما فی الغار کلو چې دا دواړه په غار سور کې اذ یقول لصاحبه یاد کا او چویلو پیغمبر خپل مرګری تا لا تحزن غم جنی غما خفکی غما ان الله معنا بیشک الله زمغ سره فانزل الله سکینته را لګره والله آرام خپل علیه پدی پیغمبر بانی یا علیه پدغه صاحب د پیغمبر بانی و ایده او مضبوط کړو د رب جنودن پلخ کرو سره لم تروها چې تاسو غن لیدي ملائکه وجعل کلمت الذین او غرذول وا کلمه دا کسانو خبر دا کسانو چې کافرو السفلا لاندې وکلمت الله او کلمه الله هی العلیا دا بوچته ویغه بوچته همیشه والله عزیز حکیم الله غالب او حکمت والا انفروا خفافا زید الله پلار کې خفافا کلګي اسلحه والے وسقالنو کډې اسلحه والے یا انفروا خفافا زید الله پلار کې کزوانان یی وسقالنو ک بډاګان یی یا انفروا زید الله لار کې خفافا کسبک یی یعنی پیدل او سقالن خفافا معنا سوار وسقالنو دران یعنی پیدل ہر حال کې د الله لار کې jihad توزه انفروا خفافا زید الله لار کې خفافا کلګي کسبک یی داس له نو وسقالنو کدران یی وجاهدوا باموالکم جهاد کوي په خپل مالونو انفسکم په خپل نفسونو فی سبیل الله د الله لپاره کې ذالکم خیر لکم دارنګي ډېر غوړه د تاسو د پاره ان کنتم تعلمون ک تاسو پوهیږئ اوس د بعض منافقانو حال ذکر کړي لو کان عرضا قریبا کچریوی عرضا قریبا سامان نږدې او دای لپاره چې تشتللی او مال غنیمت راړل
وسفرن قاصدن و سفر ویلن لتبعوک نخام خادا منافقان زما محبوب ستا تابداری کئی ولکن بعدت علیہم الشقا لیکن لری کڑے شوے دے پا دیوانے شقا منزل و سفر دیتا تبوک دیر لری خکار دیو میاش منزل دے و سخت گرمی دا وسیحلفون زردے چی قسمون بخرو دی باللہ پا اللہ بانی لوستتوانا کچری زمونگا وسو طاقت وی پدی گرمائی کی دوتو لخرجنا ماکم نخام خامونگا بوتلوی تاو سرا اللہ وی یحلکون انفسهم زانونا حلاکی و تباکی واللہ یعلم اللہ پوہیگی انہم چیکنن دا منافقان لکاذبون خامخا درغ جنی عفا اللہ عنکا عفا کرد اللہ تانے محبوب لما زنت لهم تاولی اجازتو کدی منافقانو تا کتاول اجازت کولے او کنو کولے دی گورتللنا حتی یتبین لک الذین تاب اجازت نو کولے تردی چ سرگن شوی تعالی کسان صدقو چ رشتینی وتعلم الکاذبین او تا پی جندل و دروغجن لا استاذنک الذین اجازت نو غواړي دتا نا کسان په میدان د امتحان او د جهاد کې جهاد کور کې پاتیش هغه کسان یؤمنون بالله چې ایمان راړي په الله او یوم الاخر او پر ورستنی ایو جاهدو دا چې دی جهادو کی پخپل مالونو پخپل نفسونو سرا والله علیم بالمتقین الله دې پوها په پرزګارانو انما یستاذنک الذین بیشک اجازت غواړي تانا کسان د پات کیدو لا یؤمنون بالله چې ایمان راړي په الله او یوم الاخر او پر ورستنی ورتابت قلوبهم شک کی دي زړه دوی فهم فی ریبهم نو دای پر خپل شک کی ترددون حیران او پریشان دي ولا وراد الخروج کچر دای اراده لرله د وتو د جهاد لا عدو له عدتن نو خام خدای به تیارې کړي دي له عدتن س تیارې کول س جنگی مشق به کوله اصله هبه تیار کړي دارنګ اسبه تیار کړي ولکن کرہ الله لیکن بدگنلی والله انبعاثهم را پورته کې دل دی جهاد تفثبت وهم نو بس بند کړل دی جهاد نه حوسهم وقیل اول شل دی توقعدو زیکینی مال قاعدین دا غناست سرا زید زنانو ماشومانو ګړو شلوړندو سره پکورونو کې کینه لو خرجو کچر دا منافقان ته فیکم پتاسو کې ما زادوکم نو نبی زیاد کړي تاسو ته الله خبالا مگر نورم شر او فساد ولا اوضعوا خلالکم دیر پت جلدی سره به فساد خو خلالکم استاسو پمنس کې ولا اوضعوا او خام خادای به خودوي خلالکم فساد پمنس تاسو کې یبغونکم الفتنه دای لټای پتاسو کې فتنه لټای چې مسلمانانو په خپل منځ کې سراشي اختلاف راشي وفیکم او پتاسو کې سماعون لهم دای جاسوسان دي د کافرو لپاره وفیکم سماعون لهم او پتاسو کې دای ډېر تابعدار دي لهم د مشرکانو ته والله علیم بالظالمین الله رب العزت د په ظالمانو باندې لقد ابتغوا الفتنه بشکل طول ودی فتنه من قبل الذين مخکی وقلبوا لك الامور دې معنا دا دبروا لك المقاعد والهيل وقلبوا لك دای سوچونه کړي تا د پار الامور د مختلف قسمه چلونو هلو چې دا پیغمبر وسنګ قتلو وقلبوا لك الامور یعنی دبروا لك المقاعد والهيل سوچونه کړي دای تا د پار د هلو د بانو د چلونو چې دا پیغمبر وسنګ قتلو حتا جاء الحق تر دې چراغ حق وظهر امر الله او غالب شو دین د الله وهم کارهون د بدګنون کی ومنهم بعض د منافقانو مناسوق دی یقول شوای ای ذلی اے د الله پیغمبر ماته اجازه تو کا چې د جهاد ته نظم ولا تفتنی مم واکی کو په فتنی کې پزنانو درومیانو باندې ایا خاسته زنانه دی ما فتنه کې مواقع کو الا خبردار فی الفتنه سقطوا ففتنه کې دی غرزی دلی وان جهنم یقینا جهنم لمحیطه بالکافرین خامخای هات کون کې په کافر باندې ان تصب کا حسنتن
کچری ورسیږي تا ته محبوب سے خوشحالی تسهم نخف کوي دوی وان تصبک مصیبتن کچری ورسیږي تا ته مصیبت یقولوا ایدوی قد اخذنا امرنا بیشک عمل کړو موږ په مشورې خپل باندې پرای خپل باندې من قبل د دینه مخکي او موږ جهاد لنو تلی ويتولوا دی واوړي د مجلس تان وهم فرحون او دی خوشاله چیرې تکلیف ول رسیدل قل ورتوا اے منافقان لن یصيبنا قل وا اے محبوب اے منافقان لن یصيبنا چربم انرسیږي موږ ته الا ما كتب الله لنا مگر هغه چې الله لیکلی موږ نه پاره هو مولانا دا الله دې مددگار زمونږه وعلى الله فالله باندې فليتوکل المؤمنون توکل او بر وسد کوي مؤمنان قل وا هل تربصون بنا انتظار نکوي تاسو زمون بارک الا احد الحسنين مگر د یو د دوه خاستو خبرو چیا الله په دشمن مون غالب کیا برل شهادت راکی ونحنو مونږ چیو نتربص بكم انتظار کو تاسو بارکی ايو سيبكم الله دا چوبر سيتا او الله بعذاب نظام من عنده دخل طرفنا او بی دینا یا زمونږ پلاسونو فتربصوا انتظار کوي انا معكم متربصون بیشک مونږم تاسو سره انتظار کوونکو نه یو قل وا انفقوا خرج کوي توعا پدا سے حال کی کتا سو خوشاله او کرهن او کتا سو خفئی لن يتقبل منکم چرم نشی قبل دې داستا سنا زکه د مال د قبل دې لپاره ایمان شرط دی او تاسو کې نفاق دی انکم کنتم قوما فاسقین یقینا یی تاسو یو قوم نافرمانا وما منعهم او ندی منی کړي دوی لران تقبل منهم دا چې قبول کړي شي د دوی نه نفقاتهم خیراتون داوی الا انهم مگر ابوی چې کفروا بالله دای کفر کړي په الله او رسول او په پیغمبر د الله ولایاتون الصلاه او دین راضی مستئلا وهم کسالا مگر وی دای ناراض ولا ينفقون او دای مال نه لګئی الا وهم کارهون مگر دای بدګنون کی وی مجبورا نه لګئی چې څنګه سوکرا باندې د نفاق مسرګن نشي فلا توجب کام والهم تعجب کی روانه چي تعالی ای زما محبوب اموالهم مالون دوی ولا اولادهم اولاد دوی انما يريد الله بشک اراده لري الله ليعذبهم بها چې عذاب ور کی دوی ته بها په سبب د مال او د اولاد فل حیات الدنیا په ژوند دنیا کې وتزهق انفسهم او اوزی په سختۍ سره روحونه دوی وهم کافرون او دی کافر ويحلفون بالله قسمنا خری په الله انهم لمنکم چې یقینا دوی د تاسو نه دي خامخا د تاسو نه دي وما هم منکم او ندی دا منافقان تاسو نه ولکنهم لیکن دوی قوم یو قوم دی یفرقون چیریږي دا ذکر لقسمنا خری لو یجدون ملجأ کچری اممی د یو زید پناه یعنی یو قلا او مغارات یاوینی دیس سرنگنا او مغارات یاوین دیس غارون پزمک کی او مدخلن یا یو زید وردن کیدو لولو الیه نخام خادی گرزی غی طرف توهم یجمعون او دی منڈی وهن کی ومنهم بعض دی منافقانون مناسوک دی یلمزک فی الصدقات چعیبن لگئی پتابان فی الصدقات فبارد آغا تقسیم د مال د غنیمت کې پدې خیرات تقسیمولو کې پتا عیب لګئی فین اعطوا منها کچری ورکړې شي دایته د دینه ردون خوشاله شي و ان لم يعطوا او کچری ورنکړې شي منها د دینه ذاهم يسخطون نو ناسا پیری غسوی ولو انهم کچری ودوی اردو چې دای خوشاله شوی ما آتاهم الله ورسوله پاو سمانی چې ورکړو دي تعالی او پیغمبر د الله وقالوا هدي ویل حسبنا الله کافی دې موږ نه پار الله سيوتين الله زرد چراب کی موږ تعالی من فضل خپل مهربانینا ورسول او پیغمبر د الله انا الى الله راغبون یقینا موږ یو الله طرف ته مين ساتون کی نو دا بدای لړ بهتر وي بس انما الصدقات للفقراء
اللہ فرمائی انما الصدقات یقینا زکاتنا للفقراء د پارا د محتاجانو دی د پارا د فقیرانو دی والمساکین او د پارا د غریبانانو والعاملین علیها والعاملین غکار کون کی علیها چې مقرر دی پاغه باندې چې دارا غونډوي والمؤلفة قلوبهم او هغه څوک چې خوشاله لشي زړونه داوي دا مال ورکول شي چې زړونه خوشاله شي او په اسلام محکم شي وفي الرقاب او پازادولو د سټونو کې یعنی پازادولو د غلامانو کې والغارمین او د پاره د قرضدارانو وفي سبيل الله او پلار د الله کې وابن السبيل او د پاره د مسافرو فریضه من الله دا هیڅ مقرر کړی شوی دی طرف د الله نام والله علیم حکیم الله دې په او حکمت والا ومنهم الذين او بعض د منافقانو نه کسان یؤذون النبي چې تکلیف رسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خفقایه ويقولون وعيدي هو اذن هو اذن خو یادا مانو دا پیغمبر خاوند غوګونو نه یا اذن علماء په معنا د سمیعن مغسته هو اذن دیوریدن کې وقکی حزن کې اصل کې منافقان برالل که خبره به کول او کناکار پیغمبر بو واوري دا اخلاق دا سوج دی به ملامت نه کوي نو دې منافقان وبوي او یقولون وایدوی هو اذن چې دې هر خبره منون کې هو اذن دې هر خبره منون کې قل وایا اذن خیر لکم منن کې د خیر د خبر استاسو قل وایا اذن منن کې د وقتی خودن کې د خیر لکم د خیر د خبر استاسو یؤمن بالله دا پیغمبر ایمان راړي په الله باندې او یؤمن للمؤمنین او د یقین او تصدیق کوي د خبرې د مؤمنانو ورحمت نو دا پیغمبر رحمت دے للذین آمنو دا هغه کسانو د پاره چې غي ایمانونه وروړي دي منکم تاسو نا والذین ها کسان یوزون رسول الله چې تکلیف رسي پیغمبر د الله تا لهم دید پاره عذاب علیم عذاب بوی دردناک یحلفون بالله قسمون خریدای په الله باندې لکم تاسو لیردوکم دیر پارچ خوشحال کی تاسو والله ورسوله والله پیغمبر دا اللہ احقو دیر حقدار دی ان یردوه دا چ خوشحال کی دی اللہ و دی رسول اللہ لرا ان کانوا مومنین کچریوی دی مومنان علم یعلمو آیا دی پوہیگنا انہو یقینا شاندہ دے من یحادد الله هر غچاچ مخالفت کو الله ورسوله د پیغمبر د الله فان له نار جهنم بشکد د پار بيور د جهنم خالدن فی همیشه ویله پدې کې ذالک الخزي العظیم او دا شرمندگی د لویا يحذر المنافقون الله ويريږي منافقان تنزل عليهم دا چرا نازل بکلیشی علیہم پاغوی بانی یعنی پا مومنانو بانی سورتن یو سورت تنبئهم خبردار بکی اغوی بما پا حغسبانی فی قلوبهم چی پا زنود دوی کی دی قل استحضئو ورطوائٹو کی کوئی ان اللہ بشک اللہ مخرجن سرگندون کے دے ما حغسلر تحذرون چی تاسو داغی نیری گئی ولئن سالتهم کچره تپوز یو کو د دوینا چې راول دین پورې خندا کوي تاسو وګوره د اسلام او د پیغمبر او د مؤمنانو په حق کې دا څه ویلي لا یقولن نحم خوای بلا منافقان انما كنا بشکونغا نخویو
گپ شپ ملگولو ونلعبولو بمکولی دا خبر ہے گپ شپ کے روتا قل ورتوایا اب اللہ آیا دا اللہ پوری و آیاته او دا اللہ دا آیاتنو پوری ورسوله او دا پیغمبر دا اللہ پوری کنتم تستہزئون ییتا سٹو کی کون کی لا تعتذروا عذرنا مپیش کوئی قد کفرتم بیشک تاسو مخکن کافر خدای مخکنو قد کفرتم یعنی اظہرتم الکفر تاسو ظاہر کرے د خپل کفر بعد ایمانکم پس د ظاهر الاستاسو ایمان خپل لرا تاسو تر سوي چې موږ مؤمنانو کنا اوس مخبل کفر ظاهر کو پټ خواسمو ان فن طائفتن کچری معفو کو مونږن طائفتن دی ودلنا منکم تاسونا په سبب دا غل او دا غي د اخلاص نعذب عذاب ور کو طائفتن بل دلتا بانهم پدې سبب کانوا مجرمین چودای مجرمان المنافقون منافقان سڑی والمنافقات ومنافقان زنانا بعضهم من بعض بعضی دوید بعضنی یامرون بالمنکر حکم کئی دید نارواو کارون وینہون عن المعروف او خلق من کئی نیکو کاروننا نیک کار ویقبضون ایدیهم بندی لاسو نخپل دمال لگولنا یا بندی لاسو نخپل تابداری دا اللہ نا نسو اللہ دی ہیر کڑے دے اللہ یعنی دا اللہ تابداری پریخی دا خپل رحمت نا دا غشان پریخی اللہ ہم دی پریخی ان المنافقین یکن المنافقان هم الفاسقون هم لیدینا فرمان وعد اللہ المنافقین وعد کر اللہ دا منافقان سڑو سرا والمنافقات و دا منافقان زنانو سرا والکفار و دا کافر سرا نار جہنم دور دا جہنم خالدین فی آمیش وی پدی کی ہی حسبهم دا جہنم کافر دویتا ولعنهم اللہ لعنت ویلد اللہ پدی ولعنهم اللہ او لعنت دا اللہ دے پدی وانی ولهم عذاب مقیم او دوید پاروی عذاب میشا کالذین من قبلکم دا خبر مبتدا محذوف ہوا یعنی انتم مثل الذین من قبلکم تاسو اے منافقانو کالذین پشان دہا کسانو یہ من قبلکم چی تاسو نمخکیو نیادا کالذین من قبلکم ومحل درف کیولا کاف ندا خبر مبتدا محذوف ہوا یعنی انتم مثل الذین من قبلکم یادے کہ دا پا محل دا نصب کے نفعلتم مثل الذین من قبلکم کار کڑے دے تاسو اے منافقو کالذین پشان دہا کسانو من قبلکم چی تاسو نمخکیو کانو وغی اشد منکم دیر مضبوط تاسو نا قوتا پا قوت و طاقت کی تاسو نا پا طاقت کی مضبوطو و اکثر اموالا و دیرو پا معلوم ولات کی فاستمتعو نغی فیدا غستی و بخلاقهم پخپل برخو یسوبانی دنیا کی جسم رائیتا اللہ لکلی و پا دغمال و پا اولاد فیدا غستی و فاستمتعو اغی فیدا غستی و بخلاقهم تخپل برخو یسوبانی فاستمتعتم نتاسم فیدا واخلی بخلاقکم تخپل برخو یسوبانی سمرجد اللہ لکلی بستاسم والی کم استمتع الذین لک سنگ فیدا غسوا کسانو من قبلکم چتاسن نخکیو بخلاقهم تخپل برخو بانی وخذتم او ورننو زیتاسو پدی اخپل دینئی کی کالذی خادو پشاند ننوتو حاغ چی غی ورننوتیو کالخوض اللذی خادو پشاند ننوتو حاغ چی غی ورننوتیو اولائک دغا کسان حبتت اعمالهم برباد دی عملون دوی پا دنیا کی والآخر او پا آخرت کی واولائک هم الخاسرون او دغا کسان هم دی تاوانیان توحید سنت کیسر خوشبو ہے مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سرگرمی عطا فرمائش سید امیر حسین
علم یاتهم آیا نور اغل دویتا نبأ الذین خبر ده هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نو قوم نوح قوم د نوح علیہ السلام وعاد وعادیان وثمود او ثمودیان وقوم ابراهیم او قوم د حضرت ابراهیم علیہ السلام واصحاب مدین او هغه مرګری د مدین خاوندان د مدین نسیدن کی د مدین والمؤتفقات او هغه کلی ولټ کړي شوی چې هغه لوط علیہ السلام هغه کلی و شهر نو اتتهم راغلی دوی ته رسولهم رسولان دوی بالبينات فسرغندو دلائل او معجزات باندې فما كان الله نو الله ليظلمهم چې ظلم کړو په دوی باندې ولکن كانوا لیکن دوی انفسهم يظلمون فخلوا ځانونه باندې ظلم کوونکی والمؤمنون مؤمنان سړي والمؤمنات مؤمنان زنانا بعضهم اولیاء بعض بعضی د دوی نه دوستان د بعضی دي یامرون بالمعروف دای حکم کوي د نیکو کارونو او ينهون عن المنکر او خلق منی کوي د ناروا او کارونو نه او یقیمون الصلاة او پابندی کوي په مزبانه ويؤتون الزکات او ور کوي زکات ويطيعون الله ورسوله تابعداري کوي د الله او د پیغمبر د الله اولائک سيرحمهم الله دا کسان زرد چې رحم بو کې الله په دوی باندې ان الله بیشک الله عزیز غالب دے حکیم و حکمت والے وعد الله المؤمنین وعد کړي الله د مؤمنانو سره سره والمؤمنات او د مؤمنانو زنانو سره جنات جنتونو تجری چروان بی من تحت حل انهارو لان نداغن نهرنا خالدین فی آمیش بی دی پدی جنتونو کی ومساکن طیبتن کورن بی پاک پاک فی جنات عدن پجنتونو دا میشگی کی وردوان من اللہ اکبر اور رضاونگی دا طرف دا اللہ نا اکبر دا دیر اللو یدا ذالک هو الفوز العظیم ذالک دا هو الفوز العظیم دا دا کامیابی لویا اللہ دی مونگم پدے کیوں گرزے یا ایوہ النبی اے نبی علیہ السلام جاہد الکفار جہادو کد کافر سرا والمنافقین او د منافقان سرا وغلظ علیہم او سخش پدوی بانے ددوی پا مقابلہ کی کلک او سخش وماواہم جہنم و زیر پاتکی دودوی جہنم دے وبیس المصویر او دیر بس زید ورطلو دے دا جہنم یحلفون باللہ قسمون خریدا منافقان فاللہ بانی ما قالو چس ندی ویلی دوی خبر د کفر او د دین د خندا کړو او به ویلو ما قالو چس ندی ویلی دوی ولقد قالو بشک ویلی ودوی کلمۃ الکفر خبر د کفر وکفروا بعد اسلامهم او سرګن کړو د خپل کفر پس د سرګندولو د اسلام د دوینا وهم بما لم ينالو او دای قص کړو بما داغس لم ينالو چې دای حاصل کړنو د الله د نبی د قتل اراده لرلو وما نقمو دای بد نګنل الا ان اغناهم الله مگر دا چې مالدار کړی دی لرا الله او رسوله او پیغمبر د الله په تقسیمولو سره من فضله د فضل الله نا الله خپل فضل را لګلې نبی پی تقسیم کړي الا ان اغناهم الله مگر دا چې مالدار کړو دوی لرا الله او رسوله او رسول د الله په تقسیم کولو سره من فضله د فضل د الله نا فایتوبو کچری توبه باسی یکو خیر اللهم نو دا بغوروی دوی لپاره توبه بډه غوړی دوی لا و ان يتولوا کچره واوړي دل دی واعذبهم الله عذابا الیما نو عذاب بور کی دویتا الله عذاب درناک فی دنیا والآخرہ په دنیا او په آخرت کې وما لهم نبی دوی د پار فل ارض پزمکه کې من ولین سوک دوست ولا نسویر او نسو کې امدادی
ومنهم بعض دي منافقان من ها سوق دي عاهد الله چلو زو وعده کړو د الله سره لئن آتانا کچره را دي کوم من فضله د خپل مهرباني نه مال درا کو لنصدقنا نخامخ صدقې بکومغا ولنکونن من الصالحین وخامخ شومغ د نیکانونا فلما آتاهم هر کله چې الله ورکړو دوی ته من فضله د خپل مهربانینا بخلوا به نو دای بخل کړو په دی باندې وتولوا د یوړي دلی وهم معرضون او دای مخړون کی فاعقبهم نفاقا پس پیدا کړو الله دوی له منافقت فی قلوبهم فزرن دوی کی فاعقبهم معنا دا ورسته والله دوی لره نفاق فزرن دوی کی یا فاعقبهم پیدا کړو دی بخل دوی لره نفاق فی قلوبهم فزرن دوی کی الى یوم یلقونه دا غرض پوری یلقونه چې دای به ملاو شي د الله سره یلقونه یا الی یوم یلقونه دا غرض پوری چې دای به ملاو شي د سزا د خپل عملونو سره بما پدې سبب باندې اخلف الله چې دای مخالفت کړو د الله سره ما دا خبر وعدوه چې دای الله سره دا وعده کړو وبما كانوا يكذبون او پدې سبب چودې دروغ وینکی علم يعلموا اي پوهنوي ان الله یقینا الله يعلم پوهیږي سرهم پټپټو خبرو د دوی و نجواهم پجرګو د دوی وان الله یقینا الله رب العزت علام الغیوب ډېر پوهه دې په پټو خبرو باندې الذين هاكسان يلمزون چعيب لګوي المتطوعين پاغمینا کون کو باندې من المؤمنین د مؤمنانو نفس صدقات فخيراتن کولو کې متطوعين چې رغبت کون کې مینا کون کې الذين هاكسان يلمزون چعيب لګوي المتطوعين پاغمینا کون کو باندې من المؤمنین د مؤمنانو نفس صدقات فخيراتن کې والذین او په هغه کسانو باندې عیب لګی لا یجدون چغین ممی الا جهدهم مگر خپل وسو طاقت فیسخرون منهم ندی ټوکی کیدا غوی پوره سخر الله منهم الله ټوکو بدل واخلی دا غوینا ولهم عذاب الیم او دا غوی د پاره وی عذاب درناک استغفر لهم کبخنا غواړي دوی تا او لا تستغفر لهم او کبخنا غواړي دوی تا ان تستغفر لهم کچر بخنا غواړي دوی تا 70 مرتن او یا زلا فلن يغفر الله لهم چرم بخنن کوي الله دوی تا ذالک دا بانهم پدې سبب چې دوی کفروا بالله انکار کړو د الله نا او رسوله او د پیغمبر د الله نا والله لا يهدي القوم الفاسقين الله ہدایت نہ کوي قوم نافرمانتا فرح المخلفون خوشاله شوی المخلفون اگر استو پاتی کړي شوی بمقعدهم فناستخ پر باندې خلاف رسول الله رستو د پیغمبر د الله نا یا خلاف رسول الله په خلاف د پیغمبر د الله کې وکرهو دای بدګنلیو ایو جاهدو کی فی سبیل الله د الله لار کې وقالوا او وایدا منافقان نور تلا تنفروا فی الحر مزای جهاد لپ گرمای کی یو سخت گرمای کی جهاد تمزای قل ورتوا نار جهنم اور د جهنم شد حرا ډیر سخت په گرمای کی لو کانوا یفقهون کچری وی دای چې دای پوهیږي فلیذهقوا قلیلا نو او دی خان دی دی لغنتے خوشحالی دیو کی لگونتے ولیبکو کثیرن او بجاڑی دی دیر جزاءم بما کانو یکسبون بدلد پا سبب داغی چودی چرئی بس کسب کول لی وکم عمل کولو فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ کچری واپس کو تالر اللہ دی سفرستانا الى طوائفت منهم یوی ڈلت دوینا ستاردوج دپارد وطو د غذابلی
فاستاذنوا کنو د اجازت غواړي تان للخروج د پاره د وتو د جهاد او د غزا فقل ورتوا لن تخرجوا تاسو معي زما سرا بدن امیشا امیشا ولن تقاتلوا او چرم وجنی معي زما سرا عدو دشمن زما کوم یقینا تاسو رضیتم خوشحال شوی بالقعود پناستبان اول مرتن فاول ذل کی فقعدوا نزی کی نئی مع الخالفین سردا غپات کی دن کنا ولا تصلوا على احد فیوتن مان منهم ذوینا مات ابدا کمرشی ہمیشہ فمنافق سی جنازہ نکی ولا تقم او مودری غالا قبره داغ قبر په خوا کې د دعا د پارا انهم یقینن ذی کفر الله دای انکار کړی دی د الله د توحید او رسوله او د صداقت او د حقانیت د رسول الله غنا ما تو او دای مرشو وهم فاسقون او دای نافرمان ولا تعجبک تعجب کړي وال چي تعالی زما محبوب اموالهم مالون ددوی واولادهم اولاد ددوی انما یرید الله بشک اراده لري الله ان يعذبهم بها چا عذاب ور کی دوی تبها په سبب د مال او د اولاد په دنیا کې وتزهق انفسهم او سختي سروزی رخونه دوی وهم کافرون او وی کافر زهوق وی الخروج بصعوبه فسختی راوتل و اذا انزلت کل چرا نازل کړي شي سورۃ یو سورۃ او پای کې دا خبر وی ان امنو بالله دا چی وجاهدوا مع رسوله او جهاد کوي سره پیغمبر د الله نا استاذن کوي اجازت غواړي تان اول طول منهم هغه خاندان د مالدار ایدا غوینا وقال وایدی درنا موږ نصرکینو اردو دی خوشاله دی بین یکونو مع الخوالف دا چشی دی مع الخوالف دا پاتی کی دن کو خضو سراب خوالف دا خالفتن جمع دا پاتی شوی و رستو شوی خزلوی رضو دی خوشحال دی بین یکونو دا چشی دی الخوالف دا پاتی کی دن کو زنانو سراوتو بیا علا قلوبهم مہر والے شوی دی دی پزن باننی فهم لا یفقهون دی پوہیگینا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین آکسان آمنو چی مومنان دی معہود دی پیغمبر سرا جاہدو بیموالہم دی جہاد کئی پخپلو مالونو وانفسهم پخپلو زانونو وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ او دا کسان دید پارا ڈیری خوشحالی وی لهم الخیرات دید پارا ڈیری خوشحالی وی یاد خیرات مانا کئی تفسیر روح المانی کی اولائک دا کسان لهم الخیرات دید پارا پا فیدی دا دنیا و دا آخرت ہوئی مجاہدین تبا اللہ دا دنیا و دا آخرت فیدی اور کئی یاد خیرات درم مانا دام ہوا واولائک دا مجاہدین لهم الخیرات دید پارا با دا جنت غفوری وی او بی بیانی بوی خیرات اغفوری دا جنت رحمان کی وی فیہن خیرات حسان واولائک دا کسان هم المفلحون هم دویدی کامل کامیاب اعد اللہ لهم تیار کردی اللہ دا دوید پارا جنات جنتنا تجری چی روان بی بہیگی ومن تحت حل انہارو لان باغاتو او حلاتو داغین نہرنا خالدین فی آمیش بی پدے کے ذالک الفوض العظیم او دا کامیابی لویا اللہ منگم پکی پخل فضل و رحم گرزے وجاء المعذرون اور اغلیو پاغ دروغ بانی وزن کون کی من الاعراب دبانڈ چیانونا وجاء المعذرون اور اغلیو پا دروغ عذرنا کون کی من الاعراب دبانڈ چیانونا لیؤذن لهم دید پارا چی اجازت اکڑشی دویتا وقعد الذین او ناس تو حق کسان کذب اللہ ورسولہو چی دروغی ویلو اللہ و پیغمبر دا اللہ تا
سيصيب الذين ذر چوبر سیا کسانو تکفروا ج کافر دی منهم ددوینا عذاب علیم عذاب دردناک لیس علی الضعفاء نشتر په کمزورانو باندې ولا علی المرضى او نه په بیمارانو ولا علی الذين او نه په هغه کسانو باندې لا یجدون چې غیر نمو ما هغه سينفقون چې ویل غیر الله لاره کې حرجن پدای باندې سګنا نشتا حرجن پدای باندې تنگی نشتا پر رست پاتې کېدو کې اذا نسحو لله ورسوله کله چې دای خیر خواوی د پاره د الله او د پیغمبر د الله اذا نسحو کله چې دای خیر خواهی لټوي د پاره د الله او د پیغمبر د الله یعنی تابعداري کوي ما علی المحسنین من سبیل او نشتره پاغا نیکانو خلق بانے من سبیل سملامتیا و دا المحسنین مراد اغا معذورین محسنین دی ما علی المحسنین من سبیل المحسنین من سبیل او نشتره پاغا نیکانو خلق بانے من سبیل سملامتیا و دا المحسنین مراد اغا معذورین محسنین دی ما علی المحسنین من سبیل نشت پاغا نیکانو معذورین بانے من سبیل سملامتیا یا سر روح رمت تو جہاد تنزی او بانے ملامتیا شتا واللہ غفور الرحیم اللہ دے دیر بخن کے مہربان ولا علی الذین او نطاع کسانو باندې ملامت یاشته ما تو کله چراشی تا تعالی تحملهم چت سورلی ورکی دیتا قلت نتاورتوی لا جد ظنم مما ساحملکم چې سوارکم تاسو علیه پاوی وانی سورلی درنوختا تولوا دیوارو دل مجلس تانا و اعینهم استرگی دوی تفیض من الدمع روانی د اخنا بیوی اوخ کی تفیزو من الدمع بیوی اوخ کی حزنن بیوی دغم و دخبکاننا اللہ یجدو دا چنمومی دی ما غینفقون چی دی دا اللہ لارکی لگئی انما السبیلو بیشک ملامتی آل الذین فاکسانو باندی لا یستازنونکا چغی اجازت غاڑی تانا پرستو پاتی کی دو کی وهم اغنیاء او وغیدی مال لارا ردو خوشحال دی بی یکون مال خوالف دا چشیرا و پاتی کی دن کو خضو سرا وطبع اللہ علا قلوبهم مہر والد اللہ دی پزرنو فهم لا يعلمون دی پوہینا